علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د محبوب دیدن د پارا ز محشر ته خوشحالیږم د محبوب دیدن د پارا ز محشر ته خوشحالیږم چې دلبر پکې لیدی شي دا محشر اختر زما دی او د جانان په مهمانۍ کې به د زړه غوښې وریتې کړم په مولا مې د قسم وي شقي هنر زما دی مدینه منورې کې چې زیبا دلبر زما دی د فراق په درد و غم یې زړه پر هر زما دی او پاک محمد مصطفی د محمد امین محبوب دی په مولا مې د قسم وي دا صحیح خبر زما دی ہزار عالم درستا کی ہر آن محبوبہ ہزار عالم درستا کی ہر آن محبوبہ لگے کڑم شنصیب میں دا ایمان محبوبہ او دا کائنات جملہ ذرے کمی روحنا کڑی رب پا ہر نفس قسم پر ربتا نقربان محبوبہ ازل نتربد ہر دم درب دا علم پشمار وید تکرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما شوق و محبت سے دوستان درود شریف ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ اللہم صلی علی محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و قوت الارواح و غذائها وعلى آلہ و صحبہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین ډیرو قدردانو مشرانو کشرانو رب لا یزال او رب بے نیاز لاکھ شکرونه دي چې موږ او تاسو یې دواړو جهان د سردار آقا نامدار د خپل امت غمخوار خپل کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم په امت کې مؤمنان مسلمانان پیدا کړي الحمدللہ ستاسو وړاندې مې قرآن عظیم الشان نه مختصره لیکن ډېره زیاته مقدسه حصہ تلاوت کړه چې الله کریم جل جلاله زمونږ او ستاسو چې څومره اعمال دي هغه ویني هغه ګوري او بیا د الله فرښتې مقرر دي هغه د ځان سره نوٹ کوي انسان د دا سوچ نه کوي چې ما په یو ټیم کې په یو وخت کې یو کلمه یو لفظ د خولې نه ادا کړ نو دا لفظ زما چې دی بس هغه وخت سره و خبره ختمه شوه بې ځایه لاړ الله فرمایي چې دا مونږ څه کوو دا مونږ ځان سره محفوظ کوو او د دې یو لفظ ما بیا انسان په ورځ د محشر باندې جواب دی نن عزتمندو
خبر صرف په دې باندې کومه چې دا زبان د انسان چې دی په دې خپل وجود کې یو ډېر لوی اهمیت دی او زبان چې دی دا یو داسې څیز دی چې دا انسان دپاره د ډېرو مشکلاتو باعث هم جوړیږي د ډېرو تکلیفونو باعث هم جوړیږي د ډېرو امتحاناتو باعث هم جوړیږي همدا زبان دی چې دا انسان دپاره د ډېرو خوشحالو او د ډېرو فضیلتونو او د الله جل جلاله د خصوصي رحمتونو باعث هم جوړیږي همدا زبان دی چې دا یو انسان د ځمکې نه راواخلي او د اسمان کومو بلندو ته یې ورسوي او همدا زبان دی چې انسان د بره نه لاندې راوغورځوي تر تحت الثرا پورې لاړ شي خورې ایرې یې کړي همدا زبان دی چې انسان په دې باندې ځان یا د جهنم کندو ته ورسوي او یا په دې زبان باندې انسان ځان چې کوم دی د جنت باغچو ته ورسوي همدا زبان دی چې یا خدا سي وي چې انسان په دې باندې چاله دومره زخمونه ورکړي چې د نیزو زخمونه د تورو زخمونه دا بیا راشي مګر د زبان زخم دی چې دی بیا دا نه راځي او همدا زبان دی چې دا انسان له دومره خوشحالۍ ورکړي چې هغه خوشحالۍ بیا ټول عمر دغه څه وي یادې وي او څوک یې هیرولی نه شي د حضرت سیدنا علي کرم الله وجهه مبارک ته منسوب یو قول دی چې د انسان چې دی نو دا د زبان د لاندې مخفي دی او پټ دی المرء مخفی تحت لسانه دا انسان چې دی دا د زبان د لاندې څه دی پټ دی یو سړی ناسته دی او خاموش ناسته دی او دې څه نه وایي خبرې نه کوي تا ته دا معلومات نه کېږي که دې ستا په وړاندې یوه ورځ ناست و که لس ورځې و چې دا عالم دی که دا جاهل دی دا هوښیار دی که دا قمقل دی او دا زما دوست دی که دا دشمن دی خو چې کله هغه خبرې شروع کړي نو په خبرو کې په لږ وخت کې اندازه ولګي چې د علم څومره دی خبرو کې په لږ وخت کې اندازه ولګي چې د هوښیارتیا او پوهه څومره ده او چې تر څو پورې هغه خاموش وي هېڅ هم نشته تا ته پته نه لګي نو دې وجې نه عزتمندو د زبان چې دی د انسان په وجود کې ډېر لوی اهمیت دی او د دې اهمیت اندازه د دې نه ولګوئ چې زما کریم آقا مبارک فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان هغه دی چې د ژبې د شر نه او د لاس د شر نه بل مؤمن مسلمان محفوظ وي او د دواړو جهانو سردار مبارک اول ژبه یاده کړه حالانکه موږ خو عام طور باندې سوچ کوو دا لاس چې دی دا ډېر شر رسوي خلکو ته هم په دې لاس باندې انسان ټوپک راخلي هم په دې لاس باندې انسان چې کوم دی څه کوي کاڼې راخلي هم په دې لاس باندې انسان کوتک راخلي هم په دې لاس باندې انسان سپېړه وهي نو موږ خو جوړ نقصان دغې ته وایو چې دا نقصان دی چې یو کس نه دی په سپېړه سترګه بار ته راوښکله غاښونه دې ته وښکل په سوک باندې ټوپک دې ورته راواړو هغه دې وویشته مګر د دې نقصان نه اول نقصان چې د دې نه زیات دی هغه د مدینې منورې جانان مبارک څه یاده کړې ده ژبه یاده کړې ده نو چونکې چې حضور اول ژبه یاده کړې ده نو معلومیږي دا چې د دې ژبې نقصان زیات دی ځکه د ټولې دنیا عقل د ټولې دنیا حکمتونه او د ټولې دنیا پویا دا چې راجمع شي زما د محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک پوی ته نه رسي بلکې صاحب د سبل الهدى والرشاد فرمایي یو قول را نقل کړی دی چې عقل الله جل جلاله سل حصے پیدا کړ د عقل و حکمت د تدبر د سوچ او د پوهې او د فقاهت الله کریم جل جلاله سل حصے پیدا کړي 99 فی رسول الله وجزء فی سائر الناس یو کم سل حصے د علم و حکمت یو کم سل حصے د دانایه د پوهې او د هوښیارتوب رب لا یزال صرف اور صرف د مدینه منورې جانان مبارک لور کړي او یو حصہ چې دا بیا الله جل جلاله په دې ټولو کائناتو کې تقسیم کړي نو چې زما کریم آقا مبارک او فرمایل نو حقیقت دا دی چې د دې زبان ضرر چې دی دا د لاس نه ډېر زیات دی او څنګه ته زیات دی زه درته ښکاره چې کوم دی یو مثال ذکر کوم او تاسو به پرې پوه شئ
لاس اله انسان له ضرر ور رسوي چې د انسان ستا د لاس لاندې وي. دا مې درته پښتو کې اسانه خبره وکړه چې د لاس لاندې وي. چې د لاس لاندې نه وي لاس ورته ضرر نشي رسولی. تا ته مخامخ وي، تا ته نږدې وي، ستا ټوپک ته مخامخ وي. خو چې داسې نه وي هغه بل ځای کې وي نو بیا د لاس ضرر خو انسان نشي ور رسولی، نه زخم ور رسولی شي، نه مړ کولی شي، نه ورته تکلیف ورکولی شي. مګر د ژبې ضرر داسې دی که مخامخ وي هم تکلیف ور رسولی شي، که مخامخ نه وي هم تکلیف ور رسولی شي. د لاس ضرر داسې دی چې یو انسان په دنیا کې موجود دی نو ته وله تکلیف ور رسولی شي. چې هغه لا دنیا ته نه دی راغلی ته وله ضرر نشي ور رسولی. مګر د ژبې ضرر داسې دی چې څوک دنیا ته نم دی راغلی خو د دې د ضرر او د دې د تکلیف دایره دومره وسیع ده چې هغه لا دنیا ته نه دی راغلی. خو که اوس نه پې تا چې کوم دی الزام ولګو په دې ژبه باندې د هغه د راتلو نه وړاندې ته هغه له نقصان ورکړه. پوهېږې دې باندې یعنې ژبې ضرر چې دی دا ډېر سخت دی، دا ډېر تکلیف ده دی. او بیا د هوښیارانو د حکماو چې کوم دی یو قول دی او هغه قول دا دی چې جراحات السنان لحلت عامو ولا یلتام ما جرح اللسانو. چې د تیرو چړو تورو نیزو غشو زخمونه به بیا راشي، پټی به پې ولګي، هغه به جوړ شي. خو چې کم زخم چا چې کم دی په څه باندې خوړلی، په ژبه باندې خوړلی دی، دا دومره خطرناک زخم دی چې هغه زخمونه راځي مګر د ژبې زخم دا بیا نه راځي. دا خلکو ته عمر له بیا یاد وي. دا بیا چې کم دی څه کېږي دا جوړېږي نه. نو په دې وجه باندې عزتمندو مسلمان چې کلم جون تیری نو چې زما جانان مبارک فرمایلی دي چې د مسلمان اله دی چې د ژبې د شر نه او د لاس د شر نه بل مسلمان محفوظ وي. نو دی به کوشش دا کوي چې زما دا زبان، زما دا ژبه، زما دا خبرې دا داسې طریقې سره استعمال شي چې دا زما د پاره سبا د ګرفت باعث نه وي، زما د پاره د شرم باعث نه وي، د یو بل مسلمان د پاره د تکلیف باعث نه وي، بلکې دا داسې وي چې زما د ژبې د شر نه هغه ته بالکل امن و امان وي، زما د ژبې د شر نه هغه مکمل طور باندې محفوظ وي. مګر الله دې پناه راکړي. نن سبا وخت داسې وخت دی که د چا لاس کار کوي او که نه کوي خو ژبه خو ضرور کار کوي. که څوک په لاس باندې چاته نقصان رسولی شي، د لاس نقصان کم خلک رسولی شي. اډېر طاقت غواړي د لاسو، اډېر قوت غواړي، هغې دپاره توانایي غواړي. مګر دا خو چې په کټ کې یې ښه مزېدار په ارام لاس دی، لاس دې کار نه کوي، خپې دې کار نه کوي او ژبه کار کوي بس بیا هم کافي ده. پوهېږه دې باندې یعنې دې دپاره هغې توانایي ضرورت هم نشته. نو په دې وجه باندې عزتمندو یاد ساتئ چې دا شر چې دی د ژبې دا ډېر زیات دی. او بیا په نن سبا دور کې چې ژبه څنګه استعمالیږي او زبان څنګه استعمالیږي نو دې دومره چې کوم دی څه جوړ کړی دی، دې دومره په دغې دنیا کې یو بېچیني جوړه کړې ده. اسم جانان مبارک فرمایي چې ما جهنم ته وکته، په جهنم کې اکثریت ما د هغې خلکو وکته چې څوک د ژبې د لاسه په عذاب کې دي. ما جهنم کې اکثریت هغه خلک وکتل چې څوک د ژبې د لاسه په عذاب کې وو، چې په هغې کې زنانو تعداد ډېر زیات و چې دا ډېر چغلخوري دي. دوی چې کوم دی چې دوه یو کېږي د دې بغیر د دغې نه بل کار بیا نه. او همدارنګې عام طور باندې چې موږ او تاسو ګورو نن سبا هم دغه حل دی چې د دې ژبې د شر نه یو مسلمان هم محفوظ نه دی. الله کریم جل جلاله دې موږ او تاسو دا زبان چې دی دا په ښو الفاظو، په ذکر و فکر او په درود شریف او د حضور د عزت او ناموس لپاره استعمال کړي. نن عزتمندو چې موږ او تاسو دې ته وګورو، د دې اهمیت ته وګورو او بیا د دواړو جهانو سردار مبارک چې کوم دی ارشاد ته وګورو نو انسان ته مخې ته راشي. حضور فرمایي وایي چې کله سحر شي، چې کله سحر شي او د انسان خپل معمولات شروع کوي نو بیا څه چلو شي؟ وی په دغه ټیم کې چې کوم دی دا ټول اندامونه چې دي د انسان د وجود دا ټول اندامونه وی دا ټول راغون شي او دغې ژبې ته چې کوم دی ډېر په عاجزۍ او په انکسارۍ باندې څه کوي؟ یو درخواست کوي. چې کلم وی دا ټول اندامونه چې دي چې کله د انسان اذا اصبح ابن آدم، چې کله دا بنی آدم چې دی دا سحر کی فإن الأعداء كلها تكفر اللسان، دا ټول اندامونه راجم شي او دوی چې کوم دی د ژبې ته څه کوي او منت کوي او زاری ورته کوي او منت او زاری ورته څه کوي؟ حضور فرمایي چې دا اندامونه د ژبې ته وایي
چې داسې چلو که چې ګورې ته په ډېر احتیاط باندې استعمالېږه ځکه چې زمونږ د ټولو اندامونو دارومدار چې دی دا په تا باندې دی. فإذا استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. که ته سیده یې او ته ټیک یې مونږ به هم ټیک یو، او که ته کږه وږه شې مونږ د ځان سره غرق کړو. مطلب دا دی چې ژبه به تا غلط اړکولي سزا به بیا مونږ ته میلاویږي. پوهېږې دې باندې اسانه خبره ده. استعمال به تا غلط کړي سزا به مونږ ټولو ته میلاویږي. نو لہٰذا مونږ ټول په تا باندې چې کوم دی زمونږ څه د اکتفا ده. که ته صحیح استعمالېږي مونږ به هم ټیک یو، که ته غلطه وې مونږ به هم غلط یو، ستا سزا به بیا مونږ هم خورو. لہٰذا چې ته استعمالوې دا ژبه نو دا ډېره په احتیاط باندې استعمال کا. په دې باندې د بل مسلمان رور غیبت مه کوه، ځکه غیبت به تا کړي مګر سزا به بیا الله ما ټول بدن له راکوي. په دې باندې په بل مسلمان رور باندې بهتان مه لګوه، بهتان به تا لګولي سزا به بیا مونږ ته میلاویږي. هم په دې باندې چې کوم دی څه کوه، په دې باندې دروغ مه وایه، دروغ به تا ویلي مګر د هغې سزا به مونږ ته میلاویږي. په دې باندې چې کله کاروبار کې په کاروبار کې چې په یو څیز کې عیب وي نو د هغې فایدې مه بیانوه، ځکه چې څیز به خرڅ شوي ستا په دغه باندې خو هغه سزا به بیا الله کریم جل جلاله مونږ ټول بدن له راکوي. نو دا ټول اندامونه چې دي دا د ژبې ته دا محنت کوي چې ته صحیح استعمالېږه، او چې کله ژبه صحیح استعمالېږي نو بیا یاد ساته عزتمندو بیا د هغې هغه اثرات چې دي ښه اثرات په ټول بدن باندې وي. چې کله انسان په دغه ژبه باندې د الله او د هغه د رسول صفتونه کوي نو دا ټول بدن بیا د هغې هغه برکات حاصلوي. چې کله په دې زبان باندې انسان د الله او د هغه د رسول دشمنانو له جواب ورکوي نو بیا دعا چې کېږي نو مدینې منورې جانان حضرت حسان ابن ثابت ته دعا کوي او ورته وایي راشه اے حسان ابن ثابته په دې منبر باندې کېنه، او چې کله کېنې حسانه په دې منبر باندې زما دشمنانو نه جواب وکړه، یعنی زما دشمنانو ته جواب وکړه. او څنګه جواب ورته وکړه؟ داسې جواب ورته وکړه چې زما محبوب ورته فرمایي چې ستا دا جواب چې دی په دوی باندې د غشو د نیزو نه هم سخت ورلګي چې کوم جواب ته زما کې، او د دوی ته چې کوم دی د دوی بیا حجوه بیانې او دوی ته چې کوم دی آینه ښیې، نو ای حسانه دوی باندې ستا د اشعار داسې لګي لکه په نیزو په غشو باندې چې دیوالي کېږي. او بیا ورته چې کله به حسان ابن ثابت شروع کړه نو جانان مبارک به خپل لاسونه پورته کړل او حضرت حسان ابن ثابت ته به دعا شروع کړه او وی به فرمایل اللهم ایده بروح القدس. یا الله کریم جل جلاله چې حسان په خپل زبان باندې زما صفتونه کوي او زما او یا الله ستا استاد حبیب دشمنانو ته جوابونه ورکوي، نو د حسان ابن ثابت مدد چې دی دا د جبرائیل علیه السلام په ذریعه باندې وکړه. او بیا به چې کله دا بیان کړو نو دې نه پس به ورته بیا جانان مبارک فرمایل، دې نه پس به ورته بیا حضور مبارک و فرمایل شفیت واستشفیت، اے حسانه چې په دې زبان باندې تا زما مدح بیان کړې او کفارو ته جوابونه ورکړل او د هغې د چې کوم دی څه بیان کړل، د هغې د هغه عیوب او نقصانات بیان کړل او د هغې حجوه دې وکړه. نو واوره چې په دې خبرو باندې تا خپله سینه م یخه کړه، د حضور د غلامانو صحابو سینه دې م یخه کړه او د خپل محبوب علیه السلام سینه دې م یخه کړه. دا عزتمندو همدغه ژبه ده چې مونږ او تاسو پې کله ښه کلمات وایو خو زمونږ دپاره بیا د خیر باعث جوړیږي، او چې کله پې غلطې خبرې کوو نو بیا مونږ په دې باندې په ګرفت کې راځو. او همدغه ژبه ده چې دا مونږ چې کوم دی د جنت اعلی مرتبو ته بوځي، او همدا ژبه ده چې دا انسان څه کوي دا بیا د جهنم هغه کندو ته بوځي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې نن سبا دور کې عام طور باندې تاسو وګورئ اکثریت خلک چې راګیر دي د خپل زبان د لاسه راګیر دي، یا په دغه باندې څه دومره اثر وي یا نه، یا څه دومره چې کوم دی حیثیت وي یا نه، خو دې ژبې داسې کړي چې دې ژبې ډېر سخت راګیر کړي چې چېرته ودرېږي بس دغه ژبه چې د جراثیمي پکې د بل مسلمان رور عیب بیانول، د هغه چې کوم دی نقصانات بیانول. څوک چې کوم دی هغه یو واقعه مشهوره ده وایي هغه یو سړی و په لاره به څوک صحیح نه شو تېرېدی، نو یو سړي واده وکړه چې بیا تېرېده داسې مخې ته نیول ورغې دې خوا کې ناست و تپوس یې ته وکړه چې جي اجازت راکړې څنګه تېر شم، تیز تېر شم که ورو ورو تېر شم. وایي هغه ورته وایي چې ما ته څه وایې چې څنګه تېرېږي؟ وایي چې نه که نه که تیز تېر شومه نو هسې نه چې راته دا ووایه چې دومره مستی کې راغی چې سم په هوا باندې روان دی،
او کسلو تیر شما نو بیا راته ده ووایه چې واده یې څوک چې د کار ووتم. نو لہذا ته راله جواب راکړه څنګه تیر شم. د بعضې خلکو والله زمونږ په خپله معاشره کې همدغه مزاجي چې نه ترې ښه سړی پاتې کېږي نه د هغه ښه کار چې کوم دی څه وي د هغه دپاره ښه وي او بد کار خاص بیا بد وي. بس کار یې دا وي چېرته په لاره کې ناست دی او په لاره کې چې څوک هم تېرېږي او چې څوک تېر شي بس په هغه باندې بیا 2-3 منټه په هغه باندې خبرې کول چې دی دا د خپل فرض ګڼي. حالانکه حضور مبارک منع فرمایلی ده ایاکم والجلوس علی الطرقات، تاسو ځان وساتئ په لارو کې د ناستې نه، بالکل په لارو کې مه کښېنئ. چې یو ځای لاره ده پل دی مثلا دغلته د پل په یو طرف هم خلک ناست دي په بل طرف هم خلک ناست دي نو د پل منځ کې خلک تېرېږي نو ظاهره خبره ده چې څوک تېرېږي به بیا په هغه باندې خو به خامخا بیا څه لږ وخت چې کوم دی خبرې خو به په هغه باندې بیا ضرور کېږي چې دا څوک و د کوم ځای و څه کاروبار کوي بیا څنګه چل دی نو په هغې کې به څه غیبت کېږي او څه به پکې چې کوم دی. لہٰذا د دې خبرو نه ځان ساتل پکار دي، بلکې دا ژبه چې دا په داسې انداز باندې استعمالول پکار دي چې هغه د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د هغې چې کوم دی څه پې وشي د دین حفاظت پې وشي. او والله چې کله پې دغه کېږي نو بیا دا مه وایې چې ما دا وکړل ما ذکر وکړ ما د الله یاد وکړ نو به دا خو یو ذکر و خبره لاړه ختمه شوه نستانه به هیر شي خو هغه لوی ذات چې لا تأخذه سنة ولا نوم چې د په دې ژبه باندې دی چېرته په تنهایۍ کې چېرته په تنهایۍ کې او په یو ګوټ کې یو ظلم الله ویلی دی نو هغه الله ویلم چې کوم دی الله جل جلاله ستا محفوظ کړي دی. او په دې باندې امام فخر الدین رازی رحمت الله تعالی علیه تفسیر کبیر کې یو روایت را نقل کړی دی چې رب لا یزال به د محشر په ورځ باندې د محشر په ورځ باندې به الله کریم جل جلاله یو بنده ته وفرمایي چې ځه جنت کې داخل شه او لاړ شه جنت ته. هغه بنده به عرض وکړي چې یا الله کریم جل جلاله ما خو داسې عمل نو کړی ما خو داسې عمل نو کړی چې په هغه اعمالو باندې زه جنت ته لاړ شم. نو یا الله کریم جل جلاله ما ته وښایه چې دا زما په دې اعمالو کې دا دومره نیکۍ د کوم طرفه دي چې زه به د دې باعث جوړ شو هغه نیکۍ چې زه پې جنت ته نن ځمه. رب لا یزال به ورته چې کوم دی په جواب کې وفرمایي چې ای بنده یو شپه داسې وه چې ته اوده وې یو شپه داسې وه چې ته اوده وې او د خوب په ټیم کې چې کله تا د یو اړخ نه بل اړخ اړو د یو طرف نه بل طرف ته چې کوم دی څه کېدی راوړېدی نو په دغه وخت کې ته د دې خوب نه چې انسان څنګه په نیم بې خوبۍ حالت کې وي ډېر پوه نه په ځان باندې او د خولې نه یو کلمه وځي وي په دغه ټیم کې چې ته په بل اړخ باندې اوړېدې ستا د زبان نه د الله کلمه ووتله تا په خپل زبان باندې الله ووې او بیا دې بل طرف ته واوړېدې بیا وده شوې نو چې ته وده شوې نو تا نه هیر شو تا ته پته هم نه وه چې ما د دې شپې د دې نیم بې خوبۍ حالت کې الله ویلی دی تا نه خو هیر شو تا خو په خوب کې ووې او په بل طرف باندې واوړېدې مګر ای بنده زمانه خو نه هیریږي زه خو هغه ذات یم چې لا تأخذه سنة ولا نوم زه خو هغه ذات یم چې ما نه نه هیریږي چې ما نه نه هیریږي که تا نه هیر شوي زه عادل ذات یم ما ته یاد دی د هغې صله او بدله مې دله نن په دې ورځ باندې درکړه. مګر همدا زبان دی چې انسان غلط استعمال کی نو بیا هغه څه چلو شي. حضور فرمایي ما جهنم کې اکثریت جهنمیان د دې وجې نه ولیدل چې هغې چې په جهنم کې پراته وو د هغې وجه دا وه چې هغې چې کوم دی د دې خپل زبان د لاسه دلته ګیر وو. هغې چې سوداګانې ورکولې نو هغه سودا به د عیب او د نقصان والا وه مګر دوی به چې هغه سودا خرڅوله نو دوی به وې نه په دې کې د عیب او د نقصان نشته. دوی چې سودا به ورکوله په دروغو بیا پې قسم وخوړه نو زما کریم اکا فرمایي په قسم باندې سودا خو خرڅه شي مګر برکت الله پاک لري. تاسو به کتلی په مارکیټ کې قسم خور سړی چې وي چې هغه د ټولو نه زیات چې قسمونه خوري او بس نه څه خبر او په قسم که والله که زما پکې ګټه شته 1 روپۍ مې پکې نشته نو تاله به خندا درشي چې ته د خدای خدمت لپاره دلته ناست دی چې ستا ګټه پکې نشته دا کاروبار ته څه لکې خو ګټې لکې که نه خدای خدمت له ناست دی چېرې دا خلک راځي او دی له زه دا دغه ورکومه نو چې شته دی پکې ګټه نو قسم پې وله خورې قسم پې ولې خورې قسم پې مه خوره نو قسم باندې هغه څیز خو خرڅ شي مګر حضور فرمایي برکت ته پاسي. تاسو به کتلی په مارکیټ کې قسم خور سړی د ټولو نه زیات بې برکته وي بالکل د هغه سودا د هغه هغه ټوله دکانداري بې برکته وي. په دې وجه باندې عزتمندو قسم
دا چې په دروغ باندې د هغې د وجې به تا ځان ګیر کړي. همدارنګې به دې څه کړي وي، همدارنګې په یو بل مسلمان ورور باندې به دې څه کړي، چغلخوري او الزام به دې پې لګولي وي، بهتان به دې پې لګولي، افترا به دې کړي وي. نو د هغې په وجه باندې خو تا ته الله تر هغې وخته پورې نه معاف کوي چې تر څو پورې چې دا چا په تا باندې تا په چا باندې بهتان لګولی دی چې هغه تا ته څو پورې معافي نه کړې، چې تا په کوم بهتان لګولی دی چې هغه درته څو پورې معافي نه کړې، الله خدا معاف کول بیا نه کوي تر هغې وخته پورې. همدارنګې عزتمندو همدا ژبه ده، همدا ژبه ده چې انسان یې چې کوم دی څه چلو کي د بل انسان غیبت پې کوي. نو حضور مبارک فرمایي چې دا غیبت د الله قرآن فرمایي چې دا خدا سے دا لکه د خپل مسلمان د مړ مسلمان رور چې کوم دی د هغه غوښې خوري. همدا ژبه د عزتمندو چې نن زمونږ او ستاسو چې کوم دی حالاتو ته وګورئ، د حکومتي ایوانونو نه راواخلی تر د لاندې پورې چې بار بار استعمالوي د الله او د هغه د رسول په شان کې غلطه استعمال کي، نو بیا خامخا د حضور غلامان په دې باندې مجبور دي چې بیا د هغه ګرفت وکړي. چې د کوم زمان باره کې الله جل جلاله قرآن کې فرمایلو یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راینا، تاسو د حضور علیه السلام په باره کې راینا الفاظ په خوله باندې رانولئ، لا تقولوا راینا وقولوا انظرنا. نو نن هغه خلق چې د حضور په باره کې زبان استعمالوي او دی په دې کې احتیاط نه کوي، خو ځان د جهنم لایق جوړوي په هغې باندې. د صحابو په شان کې استعمالوي او احتیاط نه کوي، خو ځان د جهنم لایق جوړوي. د اولیاء په شان کې استعمالوي چې د چا په باره کې چې کم دی معمولی د بې ادبۍ کلمه چې دا انسان د ایمان نه خلاصوي، نور ایمان د هغه نه سلب کېږي. په ورځ یعنی په وخت د ځنکدن باندې ورته بیا الله جل جلاله کلمه نه نصیب کوي، بې مراده دنیا نه ځي. نن چې د هغې اولیاء باره کې خبره راشي نو داسې غاپي چې انسان حیران شي چې دا دې په کوم انداز باندې لګیا دی. په دې وجه باندې عزتمندو که انسان غواړي دا چې زه دې چې کوم دی په آخرت کې هم کامیاب یم، په دنیا کې دې هم کامیاب یم، د ټولو نه اول به هغه د دغې زبان خیال ساتي، اب خپلو بچو ته دا تربیت ورکوي، اب په خپله باندې بارها بار. نن سبا خو فیشن جوړ شوی دی، په 400 کې به روانې هله او کوم ځای کې چې پېښور کې دا خو بالکل یو فیشن دی. ماشوم بچی دی هغه ته دروغ ویل یو فیشن جوړ شوی دی، بو راغی او بلا راغله او دا دې راغلی او دا دې ګیرې کړې قصې چې ورته کوم دی دروغ کیسې ورته په کوم انداز باندې دا چې کوم دی څه شوي دي، دا خو بالکل یو مکمل فیشن دی چې انسان د سره دا دروغ نه ګڼي، حالانکه دا هم غټ دروغ دي. همدارنګې عزتمندو دروغ ویل چاته او هغه په هغه دروغ باندې دوکه کول هغه د انسان ته څه ګناه نه ښکاري. حضور فرمایي چې کوم انسان په دې زبان باندې دروغ وایي نو بیا چې کوم دی د الله یو فرښته ده تباعد عنه الملک، د ده نه هغه فرښته چې کوم دی څو شي وګرځي لاړه شي تېنه یو میل لرې تېنه لاړه شي من نتن ما جاء به، د هغه بد بوی نه چې د ده د خولې نه لاړ شي. یعنی د دې دروغ ویلو سره د ده د خولې نه دومره بد بوی لاړ شي چې د الله هغه فرښته ته یو میل لرې لاړه شي، یو میل. نو چې د الله فرښتې روزانه چې کوم دی هر وخت کې او په هر سکنډ کې تا نه په میلونو لرې ځي، نو بیا ستا په ژوند کې برکت راتلی شي. او بیا عزتمندو د الله او د هغه د رسول په شان کې خو غلط زبان استعمالول دا خو بیا انسان ایمان چې کوم دی څه کوي، انسان د ایمان نه خلاصوي. ضرورت د دې خبرې دی چې مونږ او تاسو چې کوم دی د دې زبان صحیح استعمال وکړو، د یو بل د غیبت نه بچ شو، چغلخورۍ نه بچ شو، او همدارنګې چې کوم دی د څه چې کوم څیزونه مونږ د الله د رحمت نه لرې کوي د هغې نه ځان وساتو، او ورسره چې کوم انسان داسې وي چې هغه غواړي دا چې زه د الله رحمت ته ځان نږدې کړم، نو بیا دې د هغه په دې زبان باندې د الله ذکر کوي، د مدینې منورې په جانان مبارک باندې دې درود شریف وایي، همدارنګې په زبان باندې د قرآن عظیم الشان تلاوت کوي، استغفار دی وایي. والله العظیم همدا زبان دی چې دا به ستا دپاره الله په دنیا او په آخرت کې د نجات سبب او ذریعه جوړه کړي. الله کریم جل جلاله دې مونږ د فحش ګویه نه، د کنځلو نه، د بدو ردو نه، د سپکو سپورو نه، او همدارنګې د هغې الفاظو نه چې مونږ پې د الله او رسول نه لرې کېږو، رب العزال دې نه مونږ وساتي. زمونږ په زبان، زمونږ په ژبو، زمونږ په افعال، زمونږ په اعمالو، زمونږ په کردار باندې د الله کریم جل جلاله د دې زبان صحیح اثرات چې کوم دی مرتب کړي، او چې کوم خلق د الله او د هغه د رسول په شان کې د بې ادبۍ الفاظ استعمالوي، الله دې مونږ او زمونږ نسلونه او زمونږ بچي د هغې د سوري نه وساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله.